بسم الله الرحمن الرحیم. نن د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ د شهادت ول واقعه ده. حضرت امام بخاری رحمت الله علیه د دې زنه بینه ګوره وته. سبق نمبر د بخاری شریف لشپیغام. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني عمر بن اسيد بن جاريه الثقفي حليف بني زهره. د دې بنو زهره قبيله ولا خپل کاسمو سره دوستانی وغیره وکانه من اصحاب ابي هريره. د ابو هريره سره په شاګردونو کې شاګرد ملګرو. عن ابي هريره رضی الله عنه قال د ابو هريره سره ابن بيني دی چې بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 عینا. پیغمبر علیه السلام لاس کسون جاسوسون ولیږلو. هغه بني عاصم بن ثابت انصاری صاحب امیر جوړ کړلو. صدا د عاصم بن عمر بن خطاب شو نیکه جوړېدلو. دوس کله حد الهی ته ورسېد. د یوه علاقه د عصفان او د مکې منځ کې وه چې وخیله هزیل قبیلې ته چې دا ځای کې کسون دي که نه د مکې مدینې نه راغلي تاسو سره سې طبیعت نه لګېږي. قبیله وه بنو لحیان یا بنو لحیان نومېدله. هغو ته سل کسون ورپسې راولېږلو سره د غشو. هغه ورپسې ګرځېدو لټولو خدای کارونو. دوس د کوم کجوري مجوري خوړلې وي یو خونو پچې ورځېدلې ایوه کاتې څه دخه د مدینې ولا خال دي او د مدینې ولا کجوري دي. دا وګوره مو ته اندازه وشوله. تلور پسې خپله منډې لټولې عاصم صاحب ته پاته ولګېده د سیارې مو پسې کسون راغلي دي. نو دو ایوه داسې جګ زوی ته وختلو چې د غونې زوی ته هغو نه ګیر چاپېره تو شو تل سره راکوشئ یې ستاسو ته مو وعده درکوو چې څه به درته نه یو. عاصم بن ثابت چې خلکه زه خو ته هیڅ کله نه درکو ځکه کافر سړي به نشي ته ومین کول شه او بیا د دوایو که څه خدای په کوي مو په باره کې پیغمبر سم ته وحي وکړي څه خبر شي رانه نه هغه په غش رشتور کړی کو عاصم صاحب یې ورکې شهید کړلو. 3 کسونو ته راکوشولو وعده یې کړی. یو سره خبیب صاحب 3 کسونو کې نمبر 2 زید ابن دسینه 3 نمبر بل کاسو سکله وته راکوشو چال وال کې راکوس کو خواږي سره کنه هغه نه بعد دوسره کومې لیندۍ وي د کوم غش ولا لیندۍ سي نزي مزي ولا شيونه هغه نه پړی وته رخلوس کې دوی سره ټینګ ټینګ وتړل خپل سونو کې نه د دریم کاسو تیل سي وګوره تاسو خدای دوکان شروع شته سل متسنې او مین کې مووالو زه د سره سره سنه تاسو مچی ته به وم ګرړای ډیر یو ګرړواله لیدلې زور سره خنت لو سره قاتل کومازي. 2 کسونه ځون سره بوتلې خبیب شلو بل زید بن دسینه. دا 2 کسونه خارج کړلو. سیدا د جنگ بدر نه بعد دا واقع شوی و. د بنو حارث قبیله ولا کسون سی بنو حارث بوتل شو. دو خبیب وخستلونه خارج کړه وای خسونه او د خبیب اصل کې دا کړیو س جنگ بدر کې حارث بن عامر قتل کړه وکنه یدي زمان المسیل کوم ته خبیب ملوشي می خلو پر قیمت ویا کنه دومو دین خپل اباجان وغیرہ نیکه ولا بدله خلو. از دوسره خبیب بس بندي وسیدلو خدای کرونو یو ورځ اراده وکړه ستوب مس قتل کونن د ورځ قاتل ولا نږدې شهید سیده دا خبیب صاحب دی بنو د حارث په لونه کې وی لورنا دا وختنه کچره موته وا پکې روکا بلیډ روکا کنه سپې ستري بو سره وشي نو خدای کرونو د سره دا شای وو بیا حکومت خازي وته د پکای چیر کړی و هغه کوت کې بچای او خوبیولی شي او خزا بچای نه خویدل او دی کوت تویره غلو خوبیب سه خزنجیرونه کې وکنه سیک د مروي خشي دا سره خپکیا والوس کې وړ کې وکتل زنګانه بنې کې نواله او پتا نه بنې واډر شول ډیره غبر وشه زوینه رته پکې تیر نه کې ور میګه بنې آسیا مو خودو قتل کوونه دا کنه خوبیب سه وتل سپدی بنې ته ما یارګه دا وړک مشوم د دې سره زستنګ د شکواله شمسې بیا خزیل سکاش کاش خوبیب خډیر خساړای دا یره د شي تکاس مینه د قتل ډیره جیباغونه قیدی و مون سره چې دی به بیٹی ما انګور دانې خوړلې سیدا چې ټیم سره ما کې شونه دوه د زنجیرونه کې تړل نه بازارونه چې شو خو دی منه د سالا طرف نه وترتلو کنه بس کله د خبیب سیف قتل د پر وبسلو هل ایلاکی تر وبسلو حرم نه ورچنی سي خبیب سیف تل سمور ما قتل کې دوره قتل منځي اجازه ترو کې زالات نن اخیری پریود وکنه ناغه د دوا کړی د وغیرہ بیا اخر کې ویل خدای په کده خلکو تبعی وکي یور کې پرې نګ دی بیا غنه بعد 2 شعرونه ویل یا الله کزنن مړکیږي خیر د مسلمان خو د مړکیږي شکر د شهادت کلمات ته نصیب شو او شهادت ته نصیب شو کزه په هر حالت باندې پریوزن کانا دی قتل کې دونه بعد متدی کې څه په خمنتیا نشته د الله به دی مولا په هر ټوکړه کې برکت وچی
یوکاس ابو سروعان مې د لاور پوسېدو عقبه بن حارث قتل کړلو نو خبیب صاحب هر سړي د پاره د سنت طریقه ګرځېلې چې کله چوک مړ کېږي څه یا جیل کې یا پنسۍ په خیجاته په کور د څه دواره کوته ناپل خدا الله ته وکي نبی ساغه نه بعد څه کله دو دا شهید کړلو کنه نو دو یلی سوره پرېږدی به مدینه بدن نه ټوکړې کټ کوو لکه سړی بېزتۍ دپاره چونه غېږونه کاټ کې پیزه لسونه شونډې وغیره کنه خدای کارونه دو ته راتللو بلې ورځې خدای ورباندې غومبسې رستولې ګیر چاپېر دي نه تو وي سره ورته یو نشو نږدې کېدل سره ورته یو نشو نږدې کېدل اخر کې بارون شو بیا یوړلو صحیح ده توی غونې راغله اوس همدا کیسه ته ښایي ګورئ ورته خدوز توستیایی کنه څه حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم وستلو 10 عین اللاس جاسوسون و امر علیهم عاصم بن ثابت الانصاری جد عاصم بن عمر بن الخطاب عاصم سے ورپسې لګل د عاصم سے څه دادی عاصم بن عمر نیکو حتی اذا كانوا بالحد کله دا کسونه حد الکی ته ورسېدو بین عثمان و مکه دا حد څه د عثمان او د مکې منځ کې زوی ده ذکروا لحي من هزیل هزیل قبیلو کې وا قبیله و هغه بنو لحیان نمیدله مغو ته چوده وخیلو یقال لهم بنو لحیان څه ته خلکو بنو لحیان نیلو فنفروا الیهم بقریب 100 رجل رامن هغو ته راوستولو تقریبا سل تیرانداز تیر ویشتونکي کسان غشي ویشتونکي فقتصوا اثارهم هغو د دوله مانډې ولټولې فقتصوا منه لټولې تیل شیمانې ورسره لیکل په کور دي تو سمانې لیکوي پنسل سره حتی وجدوا مأکلهم التمر هغه ومندله سری وځي کې دو کجوري خوړلې وي په منزل نه ځای کې نزلوه ساځي کې دو پړو چول او سړی خوروک د پاره به کوزيږي فقال غویلو کاسه ستمر یسرب د خو یسرب مدینی ول کجوري مونږ ته لګي فتبع اثارهم ندول مانډي په لټوان کړلې فتبع منا لټول دي فلما حس بهم عاصم واصحابه سکل عاصم سره د ملګرو ته پاته ولګیدل حس منا پاته لګیدل سریمو په سیخه کسون رغلی دي ځون بچکای قاتل ته جوات روان دی وګوره چې سره تپاکی ور سره ایته پسې درونی نه خو بنی میټی نه شي جوات ته پاته لاګیز د چشتر روان دي دوسره لندې اټم کې غشي تپکو لجو الى موضع یو زوی ته ورنوتل لج لج من نواتل یو زوی ته نواتل شی د شولې جګ زوی شول تاړه غونی سی جګه خو یغونه چوغ ته ور خطل نشي فحاط بهم القوم د سل کسونو نګر چپیره تو شولو فقالوا لهم تلس انزلوا ينزل ركوشي فاعتوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق لسونه متروکه لوس کی روکه تو سرمو دادا تو سرمو شدم قسم د عهد میثاق منه پوخ قسم پوخ قول کول جو سره په خبره کول سنن نه بعد مجي تو ادا ورسته کی ګناه خپل خبره نه الله نقتل منكم احد تسکی چوغا نه قتل کو فقال عاصم بن ثابت عاصم سيوتي چيو هل قوم اي خلقا اما انا فلا انزل في ذمه كافر زدي كافر سړي ذمه ته شته زون ورکونه کو زیګنز ثم قال بدويل اللهم اخبر عنا نبيك يلا خپل نبي ته مبارک خبر یو خیس مو سره د سیالات پیښ شي دي فرموهم بالنبل اغنه بعد غو په غشو بنشتل شروع کو غشو ته نبل يل شي فقتلوا عاصما عاصم سيبر کی شهید کړلو ونزل عليهم 3 نفر على العهد والميثاق بقايا كسون توركشولو وادي بن منهم خبيب يخبيب وزيد بن دسنا يداو ورجل اخر يبلكسو فلما استمكنوا منهم سكل خمس دوري وني ول استمكان معنا نيوال خيتر کی سرا اطلقوا او تارقيسيهم دلندي ولكم پړي څه دي ماغای کولو کړلو ته او تار معنا پړي قصي معنا لندي کومي غش ول لندي سي فربطوهم بها وسرټینګ ټینګ یو تړو خپل سونه کې قال الرجل الثالث دریم سړی څغلې هذا اول الغدر ده خواله دوکا شو موسره والله لا اصحابكم سره د سره سن دي زنه چوپلور بونزي ان لي بحول اسوه دغه شیدون نموت نمونه د موت عبرت اسوه منه مودون عبرت وخصل يريد القتل مراد الشیدون فجرروها غډیر وګرډولو جرر يجرر منه ګرډول وعالجوه ډيري واولو عالج يعالج منه وهل تکول فابای اصحاب سره سرتلونه چې سره کوي وکي فانطلق بخبيب وزيد بن السنداد وكسوني بوتلون سره حتى باعوهما بعد وقعه بدر جنگ نه بعد دوه بیا خارج کړل چوبندې فبتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا بنو حارث کسونو خبيب وخستلو وکانه خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر د خبيب بدر جنگ کې حارث قتل کړو ځکه فلبس خبيب یا خبيب لکه خبيب د عنده مسيره او سره د بندي او اسیر منه بندي وسره وسیدالو قیدی جوړ کړو حتی اجمعوا قتله تر دې څنګه دی قتل اراده وکړه سنن ختمو بس اخري ورزده فاستعار من بعض بنات الحارث
د خبیب صاحب د حارث ایوی لور نه وغوښتله که نه استعاره منه په عاریې باندې چې ونه غوښتل څه وره د شیشه روکه که نه بیا ته دیر کوم موسه منه پکۍ ونه غوښتل د پکۍ روکه بلیډ ملیډ یستحد بها چې ځون سپی ورسره وکړي زیرنا په غیره په عارت و هغې ورته ویر کړله فدرج بنی لها هغې نه یې وړکه وښویدلو کوت کې ورسره و هغه خو بیا څي که نه کوت نه خپیلی وایي درجه منه خپیوال وهي غافلتنا خو بیا ولی و سوچ کې وانه سترګې پړکول شوي غافله منه خوبولی تل شي حتی تاهو اور کې دی کوترلو په وجدتهم مجلسه على فخذي هغه وکتل چې د مولا بچا خدي پتانه بنې کینه ولا زون سره والموسى بيد الفكي بلیډالوس کې سره د چاړه د سینې سو قاتل کې مړی کې قال تغيولو عند شيطان اشاره مثله ک ففزعت فزعه هیڅ ډیره وډر شول کنه عرف خبيب ته پاته ولګیدل سره د ډیره وډر شول فقالت ته تخشين ته په دې ډارې کنه قتل د قاتل ک ما كنت لافعل ذلك د شي ته کور زنه کوم سیدا دا کار نه کوم قالت چې والله ما رايت اسيرا د سي قیدی موسی پر نه د قتل خيرا من خبيب سدي خبيب نه خوي دا خو ډیر خکاسو والله لقد وجدته يوما اتوارز مو خبيب وکاتو کنه چې و می قتل یکل قطفا من عنب انګور ولا غنچای خوړله ګونګ ور سره وا یا پیدی لوس کې و انه لمسق بالحديد د خود زنجیرونو کې تړل شو مسق منه تړل وما بمكه من ثمره نغری سره ماکی کې میوه نه ملوي دی وکانه تقول بیا بیلو ساسل کې خبر ده انه لرزق رزقه الله خو به بنده دی الله طرف نه رزق کرامات وسیده فلما خرج من الحرم سکله دی حرم شریف نه دو بسلو سدي ځکه نه قتل کو حرم شریف عزت کولو کافرو کنه ليقتلوه في الحل حل لکی کې قتل کو ورشنی قال لهم خبيب تل چلو عاصم قتل کوي دعوني يصلي ركعتين دوه رکعت المنزتم پرې دی فترکو پرې دل چلو واکا فرق رکعتين برکته کو فقال ویلې دوه رکعت هم زکه کو تو سبيس دو درشه زکه نور المنزونه وګد کړلو کني مو ډیر کړي والا سوشالو نه ما پوسه کړي وا فقال والله لولا ان تحسبوا کتو سودا ګمون نو س انما بجزع سزد ډاریګ جزع من ډار لزتم بنورا کړه ثم قال بدویل اللهم احسهم عددا خدای دې دوله دا شمور کې واکې شمور یې واکې خدای کامې کې منه وای شمارې کنه وقتلهم بددا خدای تبا بربادي کې تباه کې ولا طبق منهم احد ای چګور کې ما کې پوته ثم انشا يقول بيد الشيرون ويلو سي ثم انشا يقول بيد الشير ولا انشا يقول منا يل ويلو تلشي فلست بالي حين اقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوسال شلو ممزعي ديس فلست أبالي دي خبر فرومي نشته حين اقتل مسلم اسكالز مسلمون شهد كيغن لو يا خبر دا شكر دا هیڅ غامر سره نشته على أي جنب كان في الله مسرعي پر طرف الله تک ز پریوز خیر دا مسرعي من پریوتل وذلك في ذات الإله دا خو الله د پر مسر د سی وشولو کنه و ای شاء کاله وغړي یبارک مت برکات رو کی پی او سال شلوی ممزعی او سال من جوړونو تل شلو من ټوکړي سیدا ممزعی من ټوکړي ټوکړي شوا ایمول د کوم ټوکړي ټوکړي کوم کی دي کی مت خدای برکات رو کی ثم قام الیه ابو سروا عقبه بن حارث ابو سروا اور پوسیدل په قتل او قاتل کو شهید کو وکانه خبیب هو سن لكل مسلم خبیب صاحب هر مسلمان د پر د سنت طریقه جری کړل قتل صبرن کوم سره په زوره قاتل کړی شي بندي وی کنه صبرن منه بندي صبرن الصلاه منذ کی او خبر اصحابه یو خبر اصحابه یوم اصيبوا سکلا دو شهیدون کړل شو کنه خبره ملګر توخل شو وبعث بعث ناس من قريش الى عاصم بن ثابت سدي قريش ولا خلق ثابت عاصم تستوري شو حين حدث کله د حدیث بن کرشن نه قتل سدي قتل کړو ايوت بشيء منه به څکله هغه ته دا خبره ولګی دا کنه سیاره اوس خو به باسي شهید کړه کنه دینه بعد بیا نور کسونو تیز د چال وکا تیری دی خو به بدن نمو ته ټوکړه روړه غواخي ولا کنه یا ساره روړه مو بیزتای کو دی ولا ايوت بشيء منه يعرف بجندل سر وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم دودي اغول يمشر قتل کړو عظیما من مشر تل شي غاټ تنشل فبعث الله لعاصم على طلع عاصم سے بن روست ولیکنا مثل الذله دي چتري پښوندي ظلمنا چتري پښوندي نه غیر چپیره مچکای غومبس ونه تو دب من الدبر یا من الدبر غومبس تل شي
غومبس یې خدای راوستلی بیا دونه شور نږدې کېدل هغوی بېزتۍ کله کسارې روړې مو ګین به ورسره کوو سیده فټبال به ورسره شروع کړو بېزتۍ وغیره فحمتهم الله وسطلو دغو غومبسو په ذریعې سره فحمت غومبسو وسطه من رسلهم د هغو قصیدانو نه رسول نه مراد قاصد ده فلم يقدروا ان يقطعوا منه شيء هیڅ شی بدن نه کو کاټ وقال کعب بن مالک ته ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الوقفي سدو دا دوا کسونه ذکر کړیو مراره بن ربیع د هلال بن امیه دا نیک کسون دي صحابه دي بدري صحابه دي رجلین صالحین قد شهدا بدر بدر کې شریک شي وسو دا ګره د ځکه بدر کې سایر وړه لکنه د پر ټول حدیث ذکر کوي چې راغلیو صدا کیسه شی بعد وقعه بدر جنگ نه بعد مختك سيبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى عن نافع عن ابن عمر ذكر له ابن عمر ستدا خبره شو ذکر کړه سن سيد بن زيد بن عمرو بن نوفل وكان بدرين سد سيد صاحب صدا دا بدري صحابي او دا بیمار شولو مرزه پیوم جمعه رزي بیمار شولو فركب اليه بعد ان تعال النهار دته ابن عمر صاحب رغلو بیماری د پاره تپوس د پاره کنه ورس دینه سوري زوچاته شي وتعال النهار منه ورز شي وچاته کیدل منه د ساتانه باجی څه شي خالص وچاته شو وقت ربت الجمعه جمعه نږدې شو ترک الجمعه دی جمعه به پرې دوله منه دا سکله جمعه ازون نوي شو خپل لکه سړی تلای شي فکایور جمعه اغا ازون وشي به دي نه تغرته نشي د سنن ذکرونه ویلي تو بن جمعه ازون شي اوس بخو خودي زی ساریږي المنز بکای سفر تبانه سي وقال الليث بن قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره دي عمر قال سيدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية عن حديثها خبر اصل کې دا کنه صدا عبد الله بن عبد الله سيب صدا د ابن شهاب ته خبره به نه کنه دیل سدی ابا جان دي ته حکم وکړه چې چالاک عبد الله بن ارقم ته ویر شکنه هغه ته وایا سبيعة بيبي صدا سبيعة ماغي ته ویر شو نه تاسو د کیسه د توله سم ملا پیخه شي وکاله سي توله خوند وغيره وپوت شو کنه جنگ بدر کې شهید شول به تو چی کړیو ما خبره خای وعم قال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې ته پیغمبر څنګه جواب ورکړ خین استفتت هو څه کله دي پتو ته پوس کړله اصل کې خبره دی ولا خان کله شهید شو هغه ټیم کې حامل وا کنه دی ولا څه کله حمل پیدا شول بچای ندی بیا ځون جوړ کړلو خواندونو د پرس نه ونی کوخ وکی کنه یو کاسو تل ستونی کوخ نه کیږي څو پر څالور میاشتې لاس رځ نه تیری شي دل سنه او درز پیغمبر سنه تاسو کنده شي څنګه خبره کیدل شي د سی بنوي پیغمبر اسلام تیر غلی شالو ریزو پر تقریبا تیری شي په بچی پیدا کیدل باندې کنه پیغمبر اسلام تل بالکل تنه کوخ کول شي کچو سره وغړي بالکل کول شي انده خبر ده فكتب عمر بن عبد الله بن الارقم عمر بن عبد الله لورو کنه الى عبد الله بن عتبه يخبر خبر يتور وخل ان سبيعه بنت الحارث سبيعه بي صدا اخبارات واغیت د خبر خلص ان كانت تحت سعد بن خوله دو د سعد بن خوله په نیکوخ کې وسیده او هو من بني عامر بن لوی د سعد سیسه د بنو عامر قبیله سړایو وکانه من شهد بدر دو بدر کیو پتوفی عنا فی حجه الوداع دو حجه الوداع کې وپوت شول شهید نه او شو سیده وهي حامل دو ټیم کې حامل ودا خزه فلن تنشب ډیر ټیم نو تیر شویا فلم تنشب سمانه ده یا ډیر ټیم نو تیر شو ان وزعت حملها سدی ولا بچای پیدا شول سیده نو ډیر ټیم تیر شو سره ولیکې نه ډیر ټیم تیر شو خادو تاسو زګورې دي چې بچي بعد وفات دي وفات نه بعد بچای وشلو فلم تعلت من نفاسها څکله د نفاس نه پاک شول تعلت منه پاک کیدل تجملت دي زون خويستا کړلو تجمل من خويستا کول زون بني غوتي ویل للخطاب نیکو ولا کسونه پر خطاب منه د پیغام دیر کې نیکو ولا خپل د تروشیه چودر پر سره وستي فدخل عليها ابو السنابل بن باعکک ابو السنابل بن باعکک یو سړی ده کنه رجل من بني عبد الدار بنو عبد الدار قبیله سره دي تعلق فقال لها دی غته ویلو خولی بیبی ته ناغته ویلو چوتا سبيعي ته خولا خو نرکاسته فقال لها مال يره کی تجملت للخطاب څنګه ته ځون خوسته کړي نکاح ولا کسونه پر تر جینا نکاح خیر دي امید ده وانك والله ما انت بناكح تو خور نکاح نه کیږي حتى يمر عليك 4 اشهر و10 صفر څالور میاشتې لا سوريزي نوی تیری شي قالت سبيعه فلما قال لذلك اسكلمت اذا خبر دي سوا کې د خسړي جماعت ولي سیابي جامع را ټول کړل روانه شول
حين امسيت مخام ټیم کې واتيت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم تیر فسالت عن ذلك مون تاسو سموت نکاح جایز ده کنه جایز فافتانی مت فتوا را کړه بي اني قد حللت زه خلول شنی حين وزعت خمس کله بچای مو پیدا شو بس څنګه خزي بچای وشي بس دوی بل نکاح کول شي وامرني بالتزوج مو ته ویل ک نکاح کوي کول غوړي کول شي نه بدالي کوم خواخ شي بدالي منه خو خیدل خاغنه بعد سیل تاب وسبغ اذا سړی متابعت کړي بل سړی تابع یتابع متبادی تل شل کيو سړی حدیث بیان کړي کنه ابل بیان کی معاصر دی بل حدیث ول الفوز لګ مضبوط شي دته متبات يل شي تاب وزبعن ابن وهب عن يونس وقال ليس يبدي قال حدثني يونس عن ابن شهاب وسأله فقال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن صوبان مولى بن عامر بن لؤي ان محمد بن ياسر بن البكير وكان ابوه شهيد بدرا اخبره